मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह अस्तागफिरुल्लाह दर्स कुरान पर सिलसिला की राजा बशी दा यकीनन ډېر د خوشبختۍ او د خوشحالۍ مقام دی نن یقینا د خلکو سره وختونه نشته د خلکو سره بالکل نه دي خاص کر د دین په سلسله کې الحمدلله ستاسو د جذبه ستاسو د دې جماعت دا مجمع دا یقینا ستاسو د دین سره د محبت اظهار الله دې قبولیت نصیب کړي ستاسو د دې استاد او د دې نصیب دی او د دې کوم مرګري دی الله دې دې په ټول کې برکت واچي دا مجمع دا مدرسه دې روانه کړې ده زما لپاره هم د سعادت مقام دی چې نن موږ تاسو مخامخ یو او دلته مطلب د قرآن په نسبت باندې موږ تاسو مخامخ یو قرآن یقینا دا لوی نعمت دی دنیا کې د الله رب العالمین په انسان باندې ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی نعمت دی الله رب العالمین فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تاسو د خپل رب خپل الله نعمتونو شمیره او کې نشي چې الله دومره نعمتونه دي چې سړی شمیرلی نشي بعضې نعمتونه دومره داسې دي چې په ټولو نعمتونو کې هغه د نعمتونو سر او خالص نعمتونه هغه درې څیزونه دي یو بیت الله ده بل کلام الله دی بل رسول الله بیت الله کلام الله قرآن مجید او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې نعمتونه دا داسې نعمتونه چې د دې مثال شي بیت الله دا د تمام انسانیت لپاره الله رحمت ګرځوي زمونږ او ستاسو قبله ده انبیاء علیهم السلام قبله وه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په شپه ورځ کې بیت الله باندې یو شل رحمتونه راغلي 120 رحمتونه دا د الله د طرف نه په بیت الله باندې راغلي او دا بیت الله نه دا بیا تمام دنیا ته ورېږي تا تم رسی ما تم رسی تمام مخلوق ته د الله دا د بیت الله د وجه هغه مرجع د الله د رحمتونو د الله د رحمت د ورېدو ځای بیت الله د ځمکې نوم دی نوم د انسان په بدن کې دا نوم دی دا د انسان منځ ځای دی د دنیا منځ دا بیت الله دا د تمامي دنیا شرقن غربن جنوبن شمالن دا بالکل منځ نو رحمت د هلته ورېږي د هغه ځای نه خورېږي شپېته رحمتونه په هغه کس ورېږي څوک چې د بیت الله نه طواف څلوېښت رحمتونه څوک چې بیت الله سره هلته نږدې اوسي دا په هغې ورېږي او شل رحمتونه چې څوک هسې بیت الله ته ګوري نه طواف کوي نه مونځ شل رحمتونه په هغې ورېږي یو رحمت د رب العالمین دومره دی چې دا تمامه دنیا ډکه شي ځایولی نه شي الله رب العالمین د رحمتونو ځای بیت الله بعضې څیزونه داسې دي چې هغې ته محضې په کتلو باندې هم الله ثواب ورکوي
आगे के बैतुल्लाह सड़े बैतुल्लाह तकोरी हाजा न हजरात तकतरा अल्लाह दे मुता फतूर बार बार नसीब अल्लाह दे बैतुल्लाह दी दन नसीब की मदीने को नवरे द ज़ियारत दन दे अल्लाह नसीब कर दे अल्लाह ने मखरूम मकीना द दे नियामतुल्लाह दुनियाई हालात पता लगी सहालात दी यकीनन परेशानी हालात दी मुसलमाना तखल हरमैन उलम महरूम दी यकीनन बदे बात खफई तमाम मुसलमाना खफई अल्लाह पाक दा मुश्किलात आसान की अल्लाह दा मसले आसान की दा कम वायरस या कम जरासीम दी दुनिया के तो दे अल्लाह के मुसलमाना की हिफाजत तो मुख्तसर खबर को इंशाल्लाह दाटे होता से सिदाद दो बयान ज़हन दे बहरहाल असफल तरतीब दे को से तरतीब बांधी दर्स की तर्जुमा के इंशाल्लाह असफल का जायजा भी मुख्तसर बदरी खबरें बैतुल्लाह तकतल बांधी सवाब मिलावे दमोर उतार मख्त पकतल बांधी सवाब मिलावे कुरान तक पकतल बांधी सवाब मिलावे आलिम मख्त कतल बांधी सवाब मिलावे दमोर उतार मख्त कतल बांधी सवाब मिलावे का अरसू خپل مور پلار د خپل ځان لپاره د لوی ولیانو نه لوی ولیانو دا عقیده سره د مور پلار حق د الله د حق نه پس د مور پلار حق د مور پلار مخ په کتو باندې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابه تو فرمایي صحابه زما ایمور پلار ته په مخ کتو باندې الله رب العالمین دی یو حج او دی یو عمره قبول شي ثواب الله ورکړي په یو ځل کتل باندې او الله رب العالمین په جنت کې دغه انسان لپاره یو زبردست محل دی د رحمت په نظر باندې سړی خپل مور پلار ته په یو نظر وګوري مور ته وګوري پلار ته وګوري نور ته وګوري یو ځل کتل باندې یو محل الله رب العالمین په جنت او د یو حج او د یو عمره قبول شوی ثواب الله پاک نامه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور دا تاسو نه قربان شه زبر ورځ سلسله خپل مور پلار مخته وګورو نو سل محلات الله راکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې عمر الله اوسع واوسع یا عمر اے عمر دا الله رحمت دیر فراخ دی دا الله رحمت دیر واسع دی تو د خپل مور پلار په مخ ته کتو باندې ستړي شي د الله رحمت په ورکړه باندې چرته هم نستړي سلسله د وکتل سل محلات په الله رب العالمین جنت د شفقت او د رحمت په نظر باندې دې ته سوچ وکړه زما پلار خدا سي نه دی زما مولانا استاد پار استاد پلار دغه شي استاد پار استاد پلار د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله نه لوی مرتبه د دې خپل پلار په پولیسه د دې خپل پلار راشونه پولیسه خپل ته د دنیا دعا واره د لوی اولیاء او نبی ولی استاد خپل پلار د اخور استاد کټ د باندې نا خپل مور به چې تا ته په کوټ کې پراته ده په د اس کار نه ده د خپل ونی سلاسله ونی سره د لوی اولیاء او نبی ولیان چرته باندې پوه دا الله تعالی لپاره لوی نعمت ګرځولې د دې نه دنیا پیدا او حاصله ولې شي آخرت د دې مور پلان په وجه باندې تا ته الله میناوي دی الله چې کله الله مې یو شنور څنګه مشکل غلط دی چې الله نه ملاوي موږ په دې هر مسلمان دا تمنا وي چې ما ته الله ملاوي ما ته خدای ملاوي موږ کوشش کوو روزي دې څه ده پاره دې ده پاره چې الله خوشاله الله راضي دا الله حج کوو کیفی له بلا تکلیفونه مشقت برداشت د دې لپاره
چې الله رضا شي الله خوشاله ما ته الله ملو شي صدقې کو خیراتونه کو نور ریاضت کو د شپې پاسو د ورځې د دې لپاره چې الله ملو شي ٹھیک ہے دا هر مسلمان د هر مؤمن تمنا ده د هر مؤمن مقصد دا دی چې ما ته خپل الله ملو شي الله عزت ته ملاوي کې استاد خپل په قدر خپل الله رضامندي او کبه زما رضامندي حدیث کې راځي موږ تاسو ته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضا الوالد في رضا الرب في رضا الوالد دا الله رضامندي د پلار پر رضامندي کې چې پلار خوشاله الله خوشاله چې الله ناراض او الله ناراض چې پلار ناراض او الله ناراض پلار خوشاله الله خوشاله پلار خفا الله خفا بس آسان خبر الجنة تحت أقدام أمهاتكم حديث كلام دمين دخول لاند جنة تمو قدم جديد جنة دينا مزدور دمور قلنا ديبورا بختور دي أنا خلق كده جامور قلنا جديد بختور دي أنا خلق أو خوش قسمت دي أنا خلق كده جامور قلنا رضا خوشاله او په خوشاله او پر رضامندۍ کې مور پلار وفات دا لوی سعادت د پلار مخ ته ګوره الله خوشالي د پلار لاسونه خپل کا الله خوشالي د مور لاسونه خپل کا الله خوشالي د مور قدم خپل کا الله جنت واجب اشرف التاني رحمه الله واقع لیکلی ده हिंदुस्तान की बूढ़ा सड़े दे पिंगिरे दे डी कमजोरी सड़े दाकी की कमजोरी की नजर कमजोरी सी नवगुण ताकत कमजोरी सी दखो ताकत कमजोरी सी दलासुन ताकत कमजोरी सी चमड़ा कमजोरी सी दकशन अकल कमजोरी सी इल्म कमजोरी सी बच्चे नौजवान दे सड़े नौजवान भी अरसे तकड़ी को लाशों की ताकत ज्यादा भी हो दिमाग में प्रकार की फ्रेश भी ताकत की भी ये बची तो भाई दीवार बांधे का नहीं लाश ये पुत्र ये किया चीज पिता सीधी बचे अगर के बाबा जी तो आ गए बिना कार गए लगते एक रुपया देता इम्तिहान की परीक्षा बची बात बेटा भाई दर्शनी बाबा का नहीं देखा यार दर्जा बदल है द्रेम जल ब्याते लक्षात पर ब्याता यार बस तो खबर नहीं बेटी इतना मात नो जरूर भी करे का नहीं कोई बस तो बात आता पोस के बात ना अपना ले सपश ते बेटा तो वर्ष जमा नहीं प्रतला वर्ष जमा नहीं आवाज और डेरी रवाक से तारीख निकली दा नौजवान दा मासूम मतलब बगे के नाज़ तक पता काबिले पता कासे है कि नाज़ काबिले बगे के नाज़ थी दीवार बांधे काले के ना सुतरी भी बाबा एक क्या चीज़ अगर कि बेटा ना कार है ज़माना ना कार है एक साथ बयान नहीं करते तकरीबन 10 साल का ते हर सन और तद शफकत आवाज़ के बेटा बचिया ज़माना जमा बचिया दा आखिर यो ज़ले और तो नहीं चिता तस्की बस बल का कितना करता नशफीतान रहमहुल्लाह फरमाई जियो प्लार लस समन खुशाल हुई लस समन खुशाल साथे अरे यो बची पल ख्वाहिश हो गई बाबा माना पिकौड़ी रहो बाबा माना समोसे रहो बाबा माना पतीजे रहो बाबा माना गंडेरे रहो बाबा माना लाने से रहो बस बाबा लगे आए कुल बच्चों सन लगे बता पर बस मुताबिक करो अपनी तचक तदा येरा बस ना सुबह का सके नदा से और लस जमन यो प्लान निशी लस कयवा खबर है तो जब जरा उकड़ा नदी वजह ना समझना है
نو د مور او پلار مخ ته کتو باندې ثواب ملایي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته هغه مدرس ځای کو فرمایي رغم انفه رغم انفه رغم انفه دا الفاظ درې ځله وکړي. نو خبره وی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منبر نه راکوش صحابه ته پوښتنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو یو درې خیری وکړي دا چاته وکړي چې نقصانی دی دغه کس تباہ و برباد دی هغه کس تباہ و برباد دی دغه کس دا چاته دا خیری وکړي. بیزه چې منبر ته ختم حضرت جبرئیل علیه السلام راغی نو یې ماته د دریو کسو د تباہ خبر راغی. یو هغه کس چې د چا په مخ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور مبارک ذکر کړي او دې درود ونوي نو الله دې تباہ او برباد نو ما به آمین. حضرت جبرئیل علیه السلام خیری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر لګي آمین ویلي. سم خیال دې دا به الله رد کړي چرته به ورته د چا په مخ کې چې د نبی پیغمبر علیه السلام نور مبارک ذکر شي او دې کې درود وي تباہ او برباد شي. الله دې موږ تاسو د دې تباہ نه وشي. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کلم ذکر شي درود شریف خپل پیغمبر سره د محبت اظهار کوي. او دویم هغه کس چې د چا مور او پلار دواړه یا یو د دوی نه د بوډاوالي په عمر کې دا بچی لاندې کېږي او دې د هغوی دومره خدمت کوي چې په خدای ځان ونه بخي نو یې خدای دې توبه او برباد کړي. دا خزانه دا خزانه دا الله رضامندي د پلار پر رضامندي د مور د قدم د لاندې جنت دی. مې خپه کوي مې راټا ولا تنهرهما قرآن کې الله فرمایي رټېما وقل لهما قولا کریما خې خبرې ورسره کوه خې پسې خبرې ورسره کوه دې دې چې دا هغه به ذهن کمزوري وي هغه به تا ته لږه تیزه خبره وکړي هغه به د یو خبرې دوه ځله تپوس کړي هغه به تا ته مطلب لیکن خیال کوه ګورې جواب پرې ورکړي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خپل رحمت وزرې ورته پرانیزه یعنی نرمي ورسره شروع کړه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او دعا هم ورته کوه ها یا الله داسې رحم پرې وکړي څنګه چې د په موږ باندې په ماشوموالي کې شفقت دې ماشوم بچی یې کړو ډېر تکلیفونه یې په ما سره برداشت کړي یا الله ته پرې رحم وکړي ژوندۍ خدمت یې کوه چې مړه شي دعا ورته غواړه. حدیث کې راځي چې کوم سړی هر مانځه کې روزي په اوله حصہ کې هم او د اخره حصہ کې د خپل مور او پلار لپاره دعا غواړي الله رب العالمین به کله محتاج کینا د روزي تکلیف ورته د رزق تکلیف مختصر بهترینه نسخه ده ورته تاسو مور او پلار دنیا کې نشته خدمت دې نشي کولای دعا ورته کوه دعا ورته کوه اعمال کوه ثوابونه ورته واخا قرآن تلاوت کوه بهترینه میاشت. او دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارک میاشت راشي او دې الله باندې ځانونه بخښي دې پاتې نو خیرې وکړي نو دا د رمضان میاشت هم دا مور او پلار دې موږ په کور کې دي او بس دا ستا د بخښنې لپاره لوی اثریه درپېښ الله دې اسانه د قرآن بعضې حقوق یو عظمت د قرآن دی. عظمت د قرآن ظاهرا به عموم خیال ساتي څنګه نو باطنا به عموم خیال ساتي. د قرآن د عظمت ظاهري دا دی چې قرآن تبا سپي نه ورکړي
د قرآن با ادب دی قرآن با په یو دسې کې لاس نه ورلې یو دس چاردام دی نو قرآن با نه ورلې بیا به په صادر یا په آزاده کپڑا باندې ورلې هغه داسې کپڑا چې ستا د بدن مطالب نه وي لکه لمن نه لمن سره نه بلکې داسې کپڑا چې تا نه بدل کړو په داسې کپڑا کې تلاوت کولای شي بغیر او دس چاردام هکذا غسل ضرورت بیا تلاوت دا عظمت د قرآن دی او په زړه کې به عظیم ساتي کتابونه لیکلي دي چې چاته الله علم د قرآن ورکړی حفظ د قرآن الله ورته نصیب کړي دی به د دنیا یو نعمت د نه پسکېږي یعنې په دې نعمت باندې دا ناشکري قرآن حافظ د قرآن عالم به دنیایي نعمتونو ته موٹر لارے بنگلہ پور بچی دنیا دولت کاروبار دکان مکان کٹے پٹے وغیرہ وغیرہ دې ته به پسېږي نه که ده ته وپسوې سره د دې نه چې الله ده ته علم د قرآن ورکړی او حفظ یې ورکړي نو دا په دې قرآن باندې ناشکري حالانکه هغه هم نعمتونه دې نعمتونه دې الله دې هر مسلمان ته نصیب دا حلال خو قرآن ته نه رسېږي قرآن ته نه رسېږي دا ستاسو دا مجمع دا دلته دا مجلس دا د قرآن درس دا د دې تمامو نعمتونو سر یو آیات د قرآن زده کول د سلو رکعاتو نفلو نه زیاته ثواب یوه مسله د علم زده کول د سلو رکعاتو نه زیات ثواب دا مسله ده چې قرآن دا به په یو دسې کې نه بس دا مسله دا دې زده ده بس زر رکعات نفلو ثواب دویم د قرآن حق چې دی دا تلاوت د قرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته بعثت پیغمبر مقصد الله ذکر کی چې د قرآن تلاوت دی تلاوت د قرآن کم سے کم زموږ د استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک دا مسله چې کال کې دوه ختمه کول یعنې عام طور باندې چې باید سړی د ورځې یو سپاره دی وایي په میاشت کې یو ختم اسانه طریقې سره د کال 12 ختم باقي د رمضان نسبت وي د قرآن سره د تراویح ختم دا سنت مؤکد دی پیغمبر اسلام ته دی الحمدلله ستاسو سلام ده الله دې قبول کړي والله دې مبارک دغه شان د قرآن تلاوتونه دي نور دې الحمدلله اسم نه کمزوري سړی تقریبا واقع سپاره الله دې نصیب خدای پاک د دې نعمت نه محروم د قرآن تلاوت دا د قرآن حق او ژوند په قرآن باندې تېرول حلال حلال پیژندل حرام حرام پیژندل په حرامو باندې په حلالو ژوند تېرول د حرامونه ژوند بچ کول دا قرآن نو دا د قرآن حقوق راغلو ستاسو د ترجمې دې ځای ته مختصر خبره دا سورې مائده ده د مائدې تفصیل موږ یې درته کړی وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول د دې شان نزول کې علما تفسیرونو خبره کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مبعوث شو دعوت شروع شو تبلیغ د دین شروع شو کفار ډېر تکلیفونه شو ډېر تکلیفونه مسلمانان ته رسول مسلمانانو به کلا د اشاعت د دین نشو کولی اظهار د دین نشو کولی آزاد نشو کېدی جماعت سره مونږ نشو کېدی اظهار به چا نشو کولی چې زه مسلمان یم هغه ظالمانو به تکلیف رسوي خو چې ډېر مسلمانان تنګ شو دا الله په حکم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې تاسو لاړ شئ حبشي ته هجرت وکړئ د حبشي دا بادشاه نجاشي رضی الله تعالی عنه حضرت اسلامه دا یو داسې دا په دغه وخت کې په عیسایي مذهب باندې مخکې آیات کې د عیسایانو خبره شوې ده دلته تاسو ورشئ کېدای شي دا خلک نرم خلک دی دوی به تاسو ته پناه
हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा पड़मनी डलके दा मुख्तसर डलवती लाड़ रशीदा सूरज बस मुसलमानान बल लोई डल तकरीबन अबिया का सब यो रिवायत के तकरीबन 62 कसान दा डल कुरैश का पता लगेगा मुसलमानान हबशी तडीर लाड़ और हबशी बादशाह दी खल्क द जेवर को दाखिल बाल तक मुशालशी दा सिला च दा मन के गिरफ्त नबश नो द कुरैश मुशरान राजम शोडीर लुई डारे कपले तोफी तहाइफ राजम कर द हबशी बादशाह ता द रिश्वत पर तौर बादे मुशरान ने बोले गए दा हदिये दा तोफी वर के दा बादशाह पर हदियो बादे ढेर खुशहाली और दावत को च दा जमन का रुने दी तो का वर्षरा की मतलब ऐसे रुने दी दुश्मनानी दी दा जमन ने मरा रसूई दी जमन का खपशी दी लिहाजा अपने वापस रावलेगे और दाम सराफे दी चीज इकबल बता आगे च दा कुरैश वफद पूरा से बादशाह ढेर रुखिया सड़े दखपल हुकूमत मशरान राजमा कल वज़रा व खैरा अफसरान राजमा कल मशवरे वसरा होता सीधा मशान कुरैश मशरान आखिरी सीधा खलक जमुना खपशी दी और तासु मेरा बानियों के दाम को वापस रावली के दाम को खलक दे अभी तदा मशवरा कर हजरत दा शिकार हो गए अभी राव गाड़े दिन राव गाड़े तपोस हो गए यार तब सिंगरा तेरी तक वाले के पर वतन तबियता सिंगर सड़े भी जफल वतन तेरे खामा खासा मुश्किल भी समस्या भी तसर खबर आगे बादशाह भी राव वक्त हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान नबूवत दे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर खानदान बादे जो उलूम दरवाजे प्राणी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई विस द इल्म खारिब हज़रत अली दरवाजा और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुनियाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छत दे रहे नदी खानदान के इल्म ढेर हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हिस्सा करे हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम जो कुरैश सरदारान नासी दखल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दी हिजरत आगा मकसद बयान कि दा शाम ईमान रावड़े नबी अकरम ज़मान रावड़े आगा मकसद अगर अल्लाह कलाम वर्ग कुरान नाज़िल लेकिन दाखिल चीज़ दा जमन दुश्मना दी दिन नफल इबादत कर रही न द अल्लाह को वहदानियत में अमल करो न द पैगंबर रिसालत बनले शो अल तब ज़ाहिर इसम शो करे नदी वजह न दखल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बस अगर नजाशी बादशाह पेशु अगर तोहफे तहाइफ या कुरैश द वापस ले तेरोना ज़ेक दा पल ज़दाना कबल ज़ेक पल वतन तज़े फातिश दाखिल दा ज़मान ईमानी जदबी कम जे फ़खी ज़मा पदे हमसे को वतन के और सिंगर जन दबी फ़खी की रीवा ना ज़मान ईमानी दे दबी बज़र ख्याल सातम दी तवस्सु कुछ न लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानान मदद को अंत महफूज बियाद दगा नफस शिकरा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत को मदीने मुनव्वरे ता न मुसलमानान दगा देना हम रवान शु बल्कि द हबशी बाज खल्क ईसायान अभी ईमान रवलो और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात द बार लाड़ अंत मदीने मुनव्वरे ते चे रसीदल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद नबी के नास थे और सूरह यासीन तिलावत सूरह यासीन नुदा द हबशे चेकम ईसाई वफदो दा चेकल द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने मुबारक द सूरह यासीन तिलावत को नमाज दस्तर को उठते थे जाने तो आवी मुबिन कुल बदीवान द ईमान दे मुसलमान या नजाशी बादशाह का खलक को ईमान रावड़े दे फ़ग़ैब वादे मतलब है जी पैगंबर अलैहिस्सलाम सर मुलाकात दे शवी नजाशी बादशाह पल जुए डबल हुए वफद सर राउली के मदीने मुनव्वरे था तो समंदर की इश्ते के वो बेड़े के चदी स्वार वो आगा बेड़े समंदर के ऊपर स्वार अभी अंत शहीदान शु तो ईमान रावड़े नदी वजह ने चिकला का वफात शु पैगंबर अलैहिस्सलाम का पता खुला गया पैगंबर अलैहिस्सलाम का आगे बादशाह फ़ग़ाइबान जनाज़ा उम्र करेगा तो खलक ची दा फ़ग़ाइबान जनाज़ी कायल दी आगा दी खबर ना दलील अपनी जान तक पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाज़ा करे दावी रमन होता मज़हब चिकम शरान दिया हुई दी जवाब दी
पैगंबर अलैहिस्सलाम ता पता वटो मौजूदे नजाशी बादशाह मड़े अल्लाह हाजिर कड़े बाकी बांधी जनाजा शहीदा लिहाजा दोस्तों फजल की गायबाना जनाजा ये खबर अब पीछ दा आयात करीमा ददक बयान की कला दा नजाशी वफद दा हबशी दा वफद हज़रत मजलिस की तीन आसन पीछे कला द सूरह यासीन तिलावत और पैगंबर अलैहिस्सलाम तकबीर मुबारक أخي بيدي أو تعرف فاتي وإذا سمعوا شكلوا ما أنزل إلى الرسول أغا وحي أغا قرآن شكم نازل كريشو پیغمبر ترى توين أعينهم داقي استرغدا تقول داقي استرغدا تفيض من الدمع تداقين أخي بيدي مما عرفوا من الحق أغا چدوی پیجند چدا یقینا دا حق او سچ کتاب دی زکه چې التراوی د سره انجیل وو آسمانی کتاب وو الله د طرف د کتاب دوی سره موجود نو دوی پاګې باندې دا قیاس کاوه چې یقینا دا کلام ربی دی دا الله کلام دی دا د انسان د بشر کلام دی د دې وجه يقولون ببدوي ربنا اي رب زمان آمنا من ایمان راوړي فاكتبنا مع الشاهدين کلی کې مونږ یې الله ته په دې گواه اوسې چې موږ د دې خبرې اقرار وکړو چې موږ ایمان راوړو مختصر خبره د دې ما تاسو ته وکړه چې د دې تم شان نزول د دې آیاتونو او باقي د عظمت قرآن متعلق تاسو ته خبره وکړه الله رب العالمین دې موږ تاسو ته نصیب کړي سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عميق يا غفار يا رب العالمين الله لا مجلس تفضل رضا الله رب العالمين ولا مجلس الله کامیاب نصیب کی اللہ تمام کلے اللہ کے رب العالمین الذي كريم شران نارينا زنانا الله ټول قرآن باندې خدای قرآن زموږ په زندګۍ کې راوړي الله د قرآن مطابق زندگی نصیب رب العالمین خدای پاک څومره زندگی الله موږ د خواهش مطابق تیر شوه خدای دا دې موافق وکړي الله باقي زندگی من الله کله کړي د الله د قرآن د احکامات مطابق زندگی نصیب الله دا درس او تدریس دا مجلس الله کامیاب وساتي خدای دا تعلیمات سیرت صورت آباد کی الله عظیم مدرسې وګرځي الله رب العالمین خدای دې کلام شران نوجوانان ناس دي الله دعاګانې قبولې دې درې دې الله دې دعا قبول کړي الله دې دعا قبول کړي الله تمام مشکلات آسان کړي الله پریشانی ختم کړي الله د محتاجونو مساعدي د مخلوق د محتاجونو مساعدي الله تمام ضرورتونو د خپل غیبونو برابر نو دې مرګو کې الله د چا حاجت دی الله مزل کړي الله یعنی دې عالم خدا الله د خپل غیبو خزانه الله د دنیا او د آخرت الله د شر او د فتنو مساعد الله د شر او د فتنو مساعد الله د والدین الله مغفرت نصیب کړي چا وفات شي چا جلدی الله بهترین زندگی نصیب الله مریضان کو صحت کامله عاجل مستقر نصیب کړي الله رب العالمین دې وجه چې څومره مرګري دین دي څومره مرګري دې اهتمام دي څومره مرګري دې سره خدمت دي څومره مرګري دې سره محبت دي الله دې ټول ته خیر ورکړي الله دا بچي څومره بچي چې دلته الله سره نوې دا بهترین حافظان د قرآن عالمان با عمل وکړي رب العالمین خدای پاک دې دې الله کو دې برکات ورکړي الله دې کو والي سے والي سے الله دې خیر نصیب کړي الله دې دې مرګري دي الله ټول خوشاله کړي مرګري چې په سرات راځي الله دې آخرت کې وسنو کړي الله دې دې قابل نو دې زید ناسي یا الله دې په باندې اعتماد رب العالمین الله دې ټول مجلس الله په بهترین مجلس باندې حساب دي الله قبولیت نصیب کی الله قبولیت نصیب کی الله رب العالمین خدای دې رمضان مبارک الله دې روزي روزه ما دې رب العالمین الله استاد حبیب ارشاد دې الله فرماتے اذا قد وقت قبولیت دې دعا دې الله دې دعاګانې قبول کا الله دې دعاګانې قبول کا الله دې دعاګانې قبول کا الله کرنے قبل بے قبول کا الله دې رب الزینشتا رب القدس الله 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 دې الله تبارك الله تبارك ربي الله تبارك خالقي الله تبارك مالك رب رب الكريم خدا پاک مشکلات و مسائل الله پریشان و مسائل الله پریشان و مسائل الله دا کوم پریشانی سے دنیا کے پر شہیدہ تو اس کی صورت میں
अल्लाह यकीनन दा ज़मन अमाल सज़ा दा अल्लाह 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 को गुनाहों मतवा के अल्लाह गुनाहों माफ़ की अल्लाह दा वायरस ख़त्म की अल्लाह तमाम इस्लामी दुनिया अल्लाह तेरी हिफाजत की अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत की मुसलमानों जब के मुब्तला शी अल्लाह की सेहत कामिला वर्के मुसलमानों जब महफूज दे अल्लाह हिफाजत के महफूज उसादी अल्लाह ने हरामे हिफाजत की तमाम मदारिस व मराकिज़ व खानकाहों जुमातों अल्लाह तमाम मुसलमानों के तमामी इस्लामी दुनिया के इस्लामी मुल्कों के पाकिस्तान अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह हिफाजत होगी अल्लाह का महफूज उसादी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद आमीन।